چې کوم جدوجهد شروع کړو هغه میشن اوس هم جاری دی او ان شاء الله هغه پرې به جاری سو پر چې موږ داغه اهداف نه حاصل کړو. عزتمندو که موږ وګورو نو 8 فروری الیکشن چې و د هغې نه ډېرې د خلکو دا تمه وه چې شفاف انتخابات وشي او د هغې په نتیجه کې به دا کم سیاسي بحران چې دی دا به ختم شي او د ملک اصل مسلو طرف ته به توجه شي د خلکو. خو بدقسمتۍ نه کم قسمه انتخابات چې وشو هغې سره هغه سیاسي بحران کې مزید اضافه وشوه. که مرکزي حکومت دی نو زه به دا ووایم چې هغه هم ناکامه دی او که صوبایي حکومت دی هغه هم ناکامه دی. په دې وخت سره معاشي بحران چې کم دی د هغې نه هر یو کور هر یو کس متاثره دی او د هغې طرف ته هغه لحاظ سره موږ ته نه ښکاري چې څه توجه ورکړی کېږي لګیا دی. صوبایي حکومت خو که تاسو وګورئ نو دوی به اول دا دعوه کوله چې یاره نورو پارټو ته موقع میلاو شوې ده او تحریک انصاف ته موقع نه ده میلاو شوې. اوس دې موږ دا تپوس کوو چې تاسو ته خو مسلسل 11 کاله موقع میلاو شو زموږ صوبې کې داسې موقع خو هېڅ چاته هم نه ده میلاو شوې. 11 کاله حکومت باوجود نن زما صوبه کم ځای کې ولاړه ده. نن زما د صوبې خلک چې دي اب کم حال کې دي. که موږ وګورو نو په دې 11 کالو کې 900% د صوبې قرضونو کې خو اضافه وشوه خو د صوبې د عوامو په تقدیر کې څه فرق رانغی د هغوی په ژوند کې څه فرق رانغی بلکې زه به دا ووایم چې د هغوی مشکلاتو کې اضافه وشوه کمې رانغی. بیا دغه شانتي که موږ وګورو نو امن و امان صورتحال هم رس ترزه خرابېږي لګیا دی. د تېر کال کې تقریبا 6.5 د دهشتګردۍ واقعات وشو. دغه شانتي نور دا کم چې تاسو ګورئ غلاګانې روانې دي د امن و امان صورتحال رس ترزه خرابېږي لګیا دی. د دې ټوله ذمواري خو په دې صوبایي حکومت راځي. هغوی دا تېر یو کال صرف په احتجاجونو باندې تېر کړو. ټیک ته احتجاج د دې حق دی خو آیا د دې صوبې اوسېدونکي په حیث باندې دا زموږ حق نه جوړېږي چې دا ته تپوس وکړو چې دا کومه ذمواري چې تاسو ته حواله شوې ده هغې حوالې سره د دې صوبې عوامو مسایل چې دا ولې تاسو حل نه کړل د دې صوبې عوامو طرف ته تاسو توجه ولې ورنه کړه د دې صوبې کم حقوق چې دي د هغې به څوک تپوس کوي د مرکز نه کم وسایل چې اخیستل دي د هغې به څوک تپوس کوي هغه طرف ته خو موږ ته توجه نه ښکاري. په دې یو کال کې صرف او صرف احتجاجونه وشو او د حکومت څخه کارکردګي موږ ته ښکاره نه شوه. که موږ وګورو نو کرپشن کې رس ترزه اضافه کېږي لګیا ده. حالات د هغه ایزي لوډ والا حکومت چې و د هغې نه بدتر کړی دی. داسې ځای ته یې ورسول چې پوسټینګ ټرانسفر هم په پیسو کېږي نوکرۍ هم په پیسو ورکړې کېږي ټیکې هم په پیسو ورکړې کېږي بلکې اوس خو چې دی د امیګانو امپلیګانو خپلې دغه فارمز جوړ کړل او لګیا دي په خپله په ټولو ټیکو کې شامل دي. په داسې حال کې زمونږ د صوبې عوام دا ګوري چې مونږ به چاته زمونږ به څوک تپوس کوي. دا بیا هماغه شانتي صورتحال دی چې څنګه په 70 په دهایي کې د دې قوم چا تپوس نه کو او هغه وخت سره شهید وطن حیات محمد خان شیرپو میدان ته ووتلو
او هغه د دې غریبانانو آواز جوړ شو، د پښتون قام آواز جوړ شو او دا شعور یې د قام له ورکړو چې یاره ستاسو ووټ چې دی د هغې اهمیت شته او څو پورې چې تاسو په سیاست کې سنیه کې شته دی هغې پورې به دا حالات ټیکېږي نه. نن بیا دا ضرورت دی چې په دې وخت سره د دې قوم څوک تپوس وکړي او دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د سپایانو نه علاوه بل هېڅوک نشي کولی. موږ د دې جلسې په مناسبت سره دا یو پیغام ورکول غواړو چې که نور څوک د دې قوم تپوس کوي او که نه کوي، د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ملګري چې دي هغه په میدان ولاړ دي او هغوی به د دې قوم د حق هم تپوس کوي، به د صوبایي حکومت نه هم تپوس کوي، د مرکزي حکومت نه هم تپوس کوي. د پښتنو چې د کومه هیله کېږي له زیاده د دې به مونږ حساب کتاب کوو او مونږ به دې قوم له خوشحالي راوړو. مونږ دا غواړو چې د دې قوم ژوند دې بدل شي، دوی ته هم دې هغه حق میلو شي چې کوم نورو قومونو ته حاصل دی. د تعلیم حق دې زموږ بچو ته میلو شي، د صحت حق دې زموږ بچو ته میلو شي. دغه لپاره به یو جدوجهد کوو به او انشاءالله دې پرسۍ نه به دا تحریک په شروع کوو به او هغې پورې به په ارام نه کینو څو پورې چې د پښتنو حق مونږ دلته کې راوړی نه. په دې حوالې سره ما دا غوښتل چې یو خو په خپله هم راشم تاسو له دعوت راکړم، بل سره دا تاسو درخواست هم وکړم چې تاسو ټول به زما دا دعوت چې دی دا به خپل کندو کې خپل محلو ته رسوئ، هلته کې به خلکو ته وایئ چې بهی ګڼ تعداد کې به دې برسۍ ته ځو. د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا تم د هغوی شهادت ته هم یو دغه به خپل خراج عقیدت په پیش کوو. خو سره دا پیغام اسلام آباد نه ورکول دي چېرې پښتانه اوس دا کم صورتحال چې جوړ دی دې ته نور تیار نه دي. پښتانه خپل حق غواړي، پښتانه هم چې دی دا غواړي چې تاسو په فیصله سازۍ کې پښتنو له یو حصه ورکړئ، تاسو د پښتنو مسایل هم چې دی هغې طرف ته توجه ورکړئ. نو دغې حوالې لپاره دا تاسو د مدد مونږ ته ضرورت دی او مونږ دا غواړو چې تاسو راسره ودرېږئ، تاسو راسره لاس راکړئ، ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا لاس مضبوط کړئ چې هغه بهتر طریقې سره زمونږ د حق تپوس وکړی شي. زه په دې موقع باندې د ضیا خان ډېر زیات مشکور یم. دا حجره موږ لپاره څه نوې نه ده، باجي خدای پاک دې وبخي هغوی ډېر د پارټۍ لپاره خدمات او ډېر هغوی موږ سره هلې ځلې کړي دي، ډېرې موږ سره بنډې تړې والي دي. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دوی موږ سره بیا اکټیو شوي دي او راسره راپاڅېدلي دي. داسې ملګري چې وي، داسې مشران چې وي، ما ته مخامخ ناست چې کوم مشران دي چې داسې ملګري موږ سره وي او زمونږ اتفاق او اتحاد دا ضروري ده. ګوره چې زمونږ اتفاق او اتحاد نو بیا ګورې هېڅوک هم ستاسو مقابله نشي کولی. نو خپل اتفاق او اتحاد به قایم کوو او دې سره به راپاسو به او انشاءالله زما دا یقین دی چې راروان وخت ستاسو دی او انشاءالله ستاسو به ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې په دې یخنۍ کې دلته کې راغونډ شوی او انشاءالله دا تمه لرم چې 19 تاریخ باندې به ټول یو ځای شریک شي او د مشر هغه پیغام چې دی هغه به اورو به مو هغه به بیا خپل علاقو ته خپل کلو ته رسوو. ډېره مهرباني.